بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، نن درته یو التجا کوم چې دغه پروګرام ګورئ نو دا د سره ضرور شیر کړئ او د دې دپاره شیر کړئ چې د خپلو ضلعو د ترقۍ د پرمختګ دپاره شیر کړئ. اوس په تاسو وایي چې ترقي او پرمختګ په دې پروګرام کې څنګه ده، نو دا به وروسته په پروګرام کې تاسو ته پته لګي. ورسره ګرانو کتونکو، موږ د بعضې خلکو صفتونه کوو، خو هغه صفتونه په دې وجه کوو چې یې زموږ ذاتي کار کړي وي، یې زموږ د رشته دار کار کړي وي. د هغې دپاره موږ وایو یاره پلانکې ډېر ښه دی او پلانکې ډېر ښه دی او پلانکې ښه دی. په ننني پروګرام کې به زه خبرې اترې کوم، خو بلکل اجتماعي خبرې به کوم، پس لالچ به نه کوم، او د یو انسان د زیات متاثر کېدو په وجه باندې به کوم او اجتماعي خبره به کوم. ګرانو کتونکو، په هر ضلع کې داسې بیروکریټ دي چې هغه چیف سیکرټري پاتې شوي وي یا په دې وخت کې موجوده وي، یا هغه ډي سي وي د یو ضلع، یا ډېر غټ افسران چې کوم دی هغه په آرمي کې، هغه په بیت المال کې، پاسپورټ کې، په نوم دغه کې هغه وي. زه د خپلې ضلع خبره کوم، خو د عبرت دپاره د نورو ضلعو دپاره خو دا پروګرام مهم دی. زموږ په دې ضلع کې ډېر غټ افسران پاتې شوي دي، ریټایر شوي دي، مړه شوي دي. موږ پې بیا ریپورټینګ کړی دی او موږ ورته چېرې پلانکي چیف سیکرټري پلانکي سره دا دوغده وه، پلانکي سره دا دوغده وه، پلانکي سره دا دوغده وه. خو کله موږ دا نه دي ویلی چې د پلانکي د ضلع دپاره دا لوی میګا پراجیکټ روړوي. اوس به تاسو وایئ چې میګا پراجیکټ خو دا خو د سیاسي خلکو کار دی، دې کې دا یو بیروکریټ څه کار دی. نو هر بیروکریټ چې علاقې سره مخلصه وي او خدمت کول غواړي او دا ګڼي چې په خدمت کې الله ملاویږي، نو هغه د هغه سیمې ایم پي ای ته ایم ان ای ته ووایي چې یاره خو چېرې تا دا پراجیکټ وکړو نو دا به دې سره به ضلع ډېره ښه شي، دا به دې سره به ډېره ښه شي، دې دپاره دله زه دا کولی شم، دا کولی شم، دا کولی شم، فایل هغه ځای ته وړم. نو دغه شانتي د بیروکریټ کار دی. اوس یو بیروکریټ چې کوم دی نورو ضلعو والا له توجه ورکوي یا دې ته سوچ وي چې یاره په دې ټیکه کې به ماته څونه پاتې کېږي او په دې ټیکه کې تاله زه څومره درکولی شم. چې کله سوچونه دا شي نو هغه بیا د خپلې ضلع کار چې کوم دی هغه بلې ضلع ته وړي. ولې خپله ضلع کې نه کوي چې سبا خو به دلته غم خادي وي، بیا به هغه ایم پي او ایم ان ای سره ملاویږي او خو هغه چېرته چاته په خندا کې مو وي چېرې د پلانکي افسر چې کوم دی ما نه په دې شي کې دونه پیسې غوښتې، نو هغه خو کیریل تباه شو. نو دا خبرې چې کوم دي دا بیروکریټ ډېر خولی شي. ګرانو کتونکو، زه نن چې د کوم انسان خبرې کوم د هغه نوم دی الطاف خان عمرزی. د عمرزو سیمې سره تعلق ساتي، یو میډل کلاس خاندان سره تعلق ساتي. زموږ په دې سیمو کې سبق ویلی دی او بیا چې کوم دی نو په یونیورسټۍ کالج نه فارغه دی او هغه ته جاب میلاو شوی دی او په مختلفو محکمو کې هغه کار وکړو. اوس په د هغه د 400 په پرمختګ کې او په ترقۍ کې به سره خبرې کوم چې هغه کله ډي جي سپورټس و، ډایرکټر سپورټس هم پاتې شو، بیا ډي جي سپورټ چې کله و نو د این پي په حکومت کې عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس چې دا یو ډېره لویه منصوبه ده او دې ته د ایشیا لوی ګراونډ ویل کېږي چې په دې کې سویمنګ پول، جمناسټک، خاکي، فوټبال، ټینس، بیډمنټن او دې کې چې کوم دی نو د سکواش ډېر ښه او دې کې اسټرلي چې د بهر نه د لاهور نه کراچۍ نه کله کلاړیان راشي او په دې کې ژوند کوي نو موږ هغوی سره انټرویو کړي دي. نو هغه اسټرلیو کې چې ورته کوم سهولیات وي نو په هغې باندې هغوی مطمئن وي. نو دا د دې الطاف خان هغه آیډیا وه چې دا زموږ د 400 په ترقۍ کې یو ډېر مهم رول و. د دې نه علاوه په پړانګو سټیډیم کې هم د هغه کردار و. په عمرزو تورنزو کې یو ډېر لوی ګراونډ یې منظور کړی و، یو ډېر لوی ګراونډ همدغه شانتې برغې نه دلته چا ځمکه ورنه کړه، خو دلته یې ځمکه ورکړې وه. نن چې د عمرزو خلک په دیرو کې دا کرکټ یې کوي ځوانان، نو دا ځوانان چې دا کرکټ یې کوي دا د دې ځای د خلکو خو چېرې ځمکه ورکړې وه نو نن به په عمرزو کې دومره لوی ګراونډ چې عمرزو په کاروباري لحاظ سره د شب قدر تحصیل د مقابله کوي او شب قدر تحصیل د کاروباري لحاظ سره د 400 تحصیل نه غټ کاروباري مرکز حسابیږي. نو په عمرزو کې خو کاروباري خلکو خپله پانګه اچولې ده، خو
دغه ځمکه خو چېرې یو سیاسي کس ورکړی وای یا یو خان ورکړی وه سپري یې ترې نه اخېسته دا ټیم پیسې ورکولې نو دلته کې به ډېر غټ سپورټس کمپلیکس دا په سپورټس کې چې هغه کم کارونه کړي دي نو هغه په ریکارډ باندې دي او زموږ 400 دی چې د عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس وروړی او دا هم د راز خبره ته کوم ښه ولې چې د ان پي په کارونو کې کله خیدر خان اخیرنی تقریر وکړو موږ پسې خاندل چې دا دې څه خبرې کوي چې دا به یونیورسټي هم جوړوي او سپورټس کمپلیکس هم جوړوي او سړکونه هم جوړوي او دا 64 سکولونه هم جوړوي او دا هم کوي دا هم کوي هغه وشو ورس وشو خو دا سپورټس کمپلیکس چې کوم دی دا ویلفیر بورډ منصوبه وه بلکې الطاف خان چې کله وکړله نو دا بیا دا منصوبه ختمه شو دا ویلفیر بورډ ته لاړه وزیر اعلی بوتلله او دا الطاف خان باندې بیا دومره سخته وه دومره غم و سره د ذلې چې د اسفندیار خان له لاړو هغه ته وي چې یاره جي دا خو دا منصوبه دا نو دی بیا په کومه طریقه روړی دا بیا په دې کې اسفندیار خان هم ډېر مهم رول ادا کړی چې خیدر خان او د هغوی ترمنځ کمې خبرې شوې وي دا ماته د باچاهان مرکز نه چې کوم دی دا خبره را رسېدلې ده دې کې د الطاف خان ډېره ستاینه شوې ده بل ګرانو کتونکو په دې اختر کې د بجلۍ دا لوډ شیډنګ په دې 400 کې ډېرو خلکو ته غوښې څښا شوې صرف دا درته وایم د ماضي کارونه ته نه وایم دې وخت کې په وابډه کې غټ افسر دی نو په دې کې د عمرزی پیډر په دې کې د زیم پیډر په دې کې د شیرپو پیډر په دې کې د تنګي د نصرزو برزو پیډر په دې کې د ترناب پیډر دا د الطاف خان مرهون منت دی چې پکې ډېرې ستړې کړي دي آیډیا اگر چې سیاسي خلکو وختن په وختن په دې موږ خبرې کړي دي ویناګانې شوي دي خو د الطاف خان پکې یو ډېر مهم رول و دغه شانتې ګرانو کتونکو 20/26 ټرانسفارمر دا دې وخت کې عنقریب چې کوم دی نو دا د تنګي ګریډ ته روان دي دا تنګي تحصیل لپاره ډېره غټه منصوبه ده دې کې زه د الطاف خان عمرزی ډېره زیاته مننه کوم او دې کې بیا سکندر خیاط خان شیرپو هم ستاینه کوم چې هغوی پکې ویناګانې کړي دي خو زه تاسو ته دا وایم چې بیروکریټ کله علاقې سره مخلص وي نه کار نه پاتې کېږي ډېر په ټیم کېږي د الطاف خان عمرزی دغه ده دغه شان د شیخ آباد کې ټرانسفارمر لګېدلی دي په شیخ آباد کې 2 پیډرې کړي دي او بله ورځ موږ لاړو چاته مو ویې یاره چې دلته کې میزاډیر کې او په آبازو کې پیډرې منظور دي ډایرکټ الطاف عمرزی صاحب ته کال وکړو ذاکر الله زیم ورا سره او بس وی دواړه منظور شو نو د میزاډیر لپاره او د آبازو خلکو دپاره دا یو خوشخبري په دې پروګرام کې ورکومه چې د هغوی دپاره پیډرې چې کم دی نو هغه منظوري شوي دي اوس ګرانو کتونکو دلته کې د الطاف خان چې کله ډي جي سپورټس و نو د خیاط آباد سپورټس کمپلیکس خیاط آباد کې چې کوم ګراوند جوړ شوی دی یا ارباب نیا سټیډیم چې دا کم دی نو په دې کې چې د کوم کارونه کړي په 70 سالو کې چې کوم دی نو داسې کار نه دی شوي یا داسې افسران نه دي راتېر شوي چې نن په دغه ځای کې کم سهولیات ورکړي دي او خو دلته کې زموږ د خلک د لوډ شیډنګ خبره کوي نو تاسو ته دا وایم چې دلته کې 64 شاټیج دی لاسس سره چې کوم موږ روان یو د هغې باوجود موږ ته دا بجلي چې کومه ده نو دې کې د الطاف خان عمرزی ډېر کار دی ګرانو کتونکو دا پروګرام مې په دې وجه باندې کوو چې زموږ په دې 400 کې هم ډېر بیروکریټ دي ډېر په اعلی کورسو باندې ناس مشران دي الله پاک ورته نوکرۍ ورکړي دي یو موقع ورته ورکړې ده ناجایزه کار دی نه کوي جایز کار چې د هغوی په وس کې څه کېږي خو چېرې دغه بیروکریټ وغواړي نو زموږ دا 400 ګلې ګلزار کیدی شي خو دا بیروکریټ وغواړي خو دې وخت کې دې وابډې والا سره وابډې سره پنډو نو دا زه ګڼمه چې دلته کې به د بجلۍ په مد کې ډېر زیات کارونه شوي وو د الطاف خان عمرزی په وجه به شوي اوس هم خو چېرته یو ځای کې پوسیده تارونه وي راپرېوځي یا داسې د ستنې کمې وي نو بلکل ما سره رابطه کولی شي لکه دونه په پهر سره موږ دا خبره کوو چې انکې د دې دپاره وي د فنډینګ او د ایم پي او ایم این اے او دغه حجرو ته به ځي او مینتونه به کوي او ماله دا پکار دی او ماله دا پکار دی
خو زه بیا هم بیم چې دا کمې خبرې زه کوم دا ما آنکو دی کاخال ما چې څه ولیدل یا څه کېږي دا هغه بیروکراټو ته وایم چې سبا خو د دې دنیا نه تګ دی وي داسې لاړ شه چې ته خاندې او خلک در پسې جاړي دا درته زه حقیقت وایم چې نن زه د الطاف خان په جون باندې پروګرام کوم چې د الطاف خان په مرګ باندې به څنګه پروګرامونه کېږي ډېر داسې رازونه چې هغه پټ پراته دي هغه د خلکو سره دي چې خلکو له کم کم کارونه په نورو محکمو کې کړي دي نو صرف دا نه چې ته لاړ شي او بیا دې مړې دې ضلعې ته راشي او میډیا چې کومه ده صرف ستا په اوږدو باندې خبرې کوي په اوږدو یې پرېږده په کار چې د خلکو خبرو کي نو دا ستا ګټه ده دا ستا د خاندان ګټه ده ستا به د الطاف خان عمرزی نه غټ غټ تعلقات وي دغه نورو بیروکراټو ته وایم زه دلته کې په داسې یو بیروکراټ باندې خبرې نشم کولی شم په یو دوه باندې یو اسرار خان چې د ده په نسبت باندې کم خو کار توجه کوي یا په یا شرپو خو په الطاف خان باندې ما سره دومره مواد دي چې زما ورسره په جون کې ښه یو پیره په دفتر کې ملاقات شوی دی په جون کې یو پیره مې ورسره په دفتر کې ملاقات شوی دی نو مې اورم او بیا زه دې سیاسي خلکو ته هم بیم چې تاسو د بعضې خلکو شپارستونه کوئ نو داسې افسر د دې ضلعې د منیګانو امپیګانو ته چې راتلونکي وخت کې به راځي چې هغه اجتماعي سوچ لري انفرادي سوچ نه لري چې هغه علاقې له ضلعې له څه کولی شي نو دې کې دا یو دوه کسان چې یو پرویز خان چې دا هم د این پی یو کردارو چې کارونه یې کړو یو د الطاف عمرزی چې هغه ټیم کې یو موقع ورکړې شوې ده او نن هم کار کوي او زه به سیاسي خلکو ته هم دا خبره کوم چې دا سیاسي مخالفت داسې دغه کې مه ساتئ چې یو سړی اجتماعي سوچ کوي دا مه وایه چې دا د پلانکي پارټی دی او دا د پلانکي پارټی دی د هرې پارټۍ کار کوي او په ډېر د په کولو مټې په کولو زړه باندې کوي ښه دا خبرې هم پکې نشته دی چې یاره زه به د پلانکې پارټۍ به صرف کار کوم نه ما تا ته اوس د سکندر خان نوم واغسته د هغوی پکې یو وینا وه دغه شانتې پی ټي آی له دلته ډېر کارونه کړي دي خو ضلعې له ترقي ورکړې ده هغه منډې وهلي دي کار یې کړی دی جمعیت له چې کم کارونه داسې جماعت اسلامي له داسې خو بیروکراټ کې ډېر کردار دی افسر کې چې افسر د سره مخلص وي یا قام سره مخلص وي دا قامي مسلې اجتماعي مسلې دا ده الطاف خان په کریډټ کې زه ورته په زبردستو ټکو کې خراج تحسین پیش کوم او د ټولې ضلع 400 د طرف نه او چې په دغه لوډ شیډنګ کې یا په دغه پیډرو کې یا په دغه روجه کې په دې اختر کې غټ اختر کې چې دا کم کردار ادا کړه دا موږ ته راښکاره شو او دې نه چې مخکې کم کردارونه دي خو د دوه سرو دی خو د نست دی خو د سړیرو دی خو هغه د شب قدر دپاره دی دا خو موږ په دې تنګي تحصیل کې ژوند کوو نو موږ هغه دغه کته چې یاره یو سړی په حکومت کې هم نه وي او داسې کار کېږي نو د هغې بیا هسې یو ځای مخې ته راځي کیدای شي زما د پروګرام سره هغې اتفاق نه کوي ځکه چې مو اورېدلي دي یو د میډیا شوقین نه دی او یو کار کوي خو د نوم نه چې کوم دی نو ډډه کوي خو زما اړه غوښتل د دې دپاره چې په دې ضلع کې نور هم بیروکراټ دي چې هغوی د دې نه عبرت والي د دې نه به در باندې ښه خبرې کوم د دې نه به هم ښه ستایم خو زه تر دې وخته پورې د 400 د دغه بیروکراټو نه مطمئن نه یم چې دوی لاسو کې څومره کار دی د خپل کلي له روزګارونه ورکړي تاسو سره کلاسپور نایب قاصد داسې څه وي نو ډېر غریبانان ستا په محله کې ژوند کوي هغوی ته موقع ورکړي هغوی ته روزګار ورکړي او خو داسې یو بیروکراټ وي چې د الطاف خان شانتې ځان پټ ساتي نو موږ ته د بل چا په ذریعه باندې بل چا ته پته وي نو هغه ما سره رابطه وکړي چې زه په هغوی باس وکړم چې هغوی ته زه دغه شانتې داد ورکړم حوصله افزایي یې نور هم وشي چې غورې دا قام دغه شانتې خلکه خوښوي نو هغوی بلکل را سره رابطه کولی شي چې دې ضلع 400 سره وي الله دې کړي چې په نورو ضلعو کې هم دغه شانتې د الطاف خان عمرزی شان افسران وي چې خپلو ضلعو له کار وکړي د بجلۍ په مد کې خو دا نن تاسو